زما رحمت زاده نوم دی او د دې ګډ ته زما نظر خراب شوی دی او د 2015 نه مخکې چې کوم دی نو د هغې نه موږ خپل کاروبار کوم نو په پنډۍ کې پې کم څه کم خرچه ډېره راځي که نه 3.5 لک روپۍ تر زما خو د 15 روپو د خپل دغه وس نه کېږي بشي کنا ای ورورا درته وایي چې د یار بشي کنا د خوارو د بېوسو مددګار ای ورورا درته وایي چې د یار بشي کنا د خوارو د بېوسو مددگار باشی کنا اے ورورا در دوائی مددگار در دوائی چی دیار باشی کنا در خوارو مددگاسو مددگار باشی کنا اے ورورا بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور حسن خان او تاسو ګورئ هماره سوات نیوز. نن په شورګټ کې موجود یو. دلته کې داسې بېوسه او معذوره مشر زموږ سره موجود دی د کوم چې د تېر 15 کالو نه د سترګو نظر تللی او هغه ته ډېر زیات مشکلات دي. مخکې به هغه د کپړې کاروبار کوو، خپلو بچو له به یې محنت مزدوري کوله، د 2 ټیمو روټۍ به وله پیدا کوله. نن هغه چې دی نو هغه ډېر بېوسه دی. د هغه سره سره چې دی نو د هغه یو ماشوم زوی دی چې هغه خپل سبق جاري ساتل غواړي. نو د هغه هم د سترګو نظر نشته، د هغې په علاج باندې ډېره خرچه راځي. نور تپوسونه به کوو د دوی نه چې دوی په دې حوالې سره څه ویل غواړي. زما رحمت زاده نوم دی او د دې ګډ علاقې اوسېدونکی یم او مثلا مخکې مې خپل کاروبار کو. زه خو دا ویل غواړم چې زما چې دی نو په 2015 نه په ایسته باندې زما نظر خراب شوی دی. د هغې نه مخکې ما د کپړې کار کو او خپله غریبي مزدوري به مې کوله، خپل بچي به مې ساتل. واړه واړه بچي مې دي، مشره زوی مې هم دغه دی چې دا ناست دی او دا نور واړه واړه ماشومانان دي. د هغې نه په رایسته چې دی نو صاحبه زما په خپله نظر خراب شو او چې هغه ما خپل علاج ماله مې څه وس وکړو خو هغه ونه شو، خو اوس نه کېږي. او دغه دی د په دې علاقې خلکو ته زما دا درخواست دی، سیاسي مشرانو ته ټولو د موجوده وخت چې څونه د حکومت دغه دی او ټول ته زما دا درخواست دی زمونږ دا ویډیو او دغه کې هر چا ته میسج کړي او په دې ویډیو په ذریعه باندې د خلک خبروم چې زمونږ سره د دې مناسب دې ماشوم لپاره زمونږ سره څه علاج زمونږ سره څه لاس وکړي. ستاسو د سترګو د نظر چې دی نو دا خو ممکن نه دی ډاکټران وایي که نه، نو ستاسو د زوی د کم نظر چې دی نو دی فرض کړه که د علاج وشي نو دا به حل کېدی شي. زما نظر چې دا مشکل دی زما علاج او زما د زوی د علاج چې دی نو دا ممکن ده چې وشي که خیرې نو او په دې باندې تقریبا چې دی نو څومره خرچه راځي په دې د ستاسو د بچي په دې علاج باندې؟ زمونږ د بچي په علاج باندې اوس زمونږ 3.5 لک روپۍ مونږ چې په حساب کړو راځي. نو زما سره خو نن سبا د 2 روپو درک نه لګي. نو زه به خپل بچي له علاج په څه وکړم؟ زه خو خپله بچو له هغه سیر وړه نشم پیدا کولی. زمونږ د کاروبار څوک نشته، په پردۍ کوټه کې ناست یم، په دې حالت کې یم او مخکې مې کاروبار کولی شو، اوس د سره کاروبار نشم کولی. 8 کسه کورمه مې د لس او مطلب دا چې زه د هغو هغه بچو هغه تعلیم نشم رسولی، د هغو ته هغه سبق مې نشم بیلی. دې واړه به سبق ویل، لسم مې پې پاس کو. دغه لسم چې دی نو په رایسته مدرسه یم یوه سره اوس ته دی معذوره شوی دی او مطلب دا چې زما سره زما د دې علاقې سیاسي مشرانو ته او ټولو مالدارانو خلکو ته دا درخواست دی چې زمونږ سره په دې کې خامخا تعاون او امداد. مخکې خو زمونږ دا کاروبار و چې مخکې ما کپړه خرڅوله، ما به په شا باندې ګاټلۍ وړه نو په دې غرونو به ګرځېدم او هغه کپړه مې خرڅوله، دیاړي به مې کوله. اوس ته دا دیاړۍ نه او دا کپړې د خرڅ نه وتی یم، زه خو په دې حال ناست یم کور ته، په دواړو سترګو ړوند شوی یم. خو اوس په دې بچي باندې مې وس نه راځي چې زما سره پیسې وی زما وس کېدی نو دی ما پرون مو علاج لبولو. خو زمونږ سره بېوسه وو، زمونږ سره د علاج پیسې نشته، خالصه د پیسو د لاسه زما را بچی چې کوم دی دغه شان زما نه خرابېږي او ړندېږي رانه. ظلمی سړی دی نو دا ډېره د افسوس خبره ده او ډېره د جړا خبره ده چې تاسو زموږ سره په دې کې زموږ سره ملګرتیا وکړئ او د ماشوم د علاج وشي نو دا به ډېره ښه وشي. زه خو پرېږده زما خو هسې علاج نه کېږي چې د بچي د علاج خو وشي. دا اوس ډاکټر مې چې تاسو کوشش وکړئ نو زه څنګه کوشش وکړم؟ که فرض که ستاسو سره څوک تعاون کول غواړي زموږ د دې ویډیو په ذریعه باندې نو تاسو هغو ته خپل د ایزي پیسې نمبر چې کوم وي نو هغه ورته ووایئ چې ستاسو سره په هغې باندې رابطه بیا وکړي. ټلیفون نمبر ورته ووایم؟ ها زمونږ د ټلیفون نمبر دی 0343
8977 زما نمبر دی او په دې زما سره بالکل رابطه کولی شئ زما نه تپوس کولی شئ دا خبره دروغ نه ده زما ګډ کلی دی ګډ شور او متخیل او دغه مې کور او ستاسو دا کوم علاج چې دی نو دا ممکن دی ډاکټران څه وایي ممکن د هغوی ویل دی چې تاسو کوشش وکړئ نو الله پاک به انشاءالله رحم وکړي نظر به راشي ستاسو علاج صرف د پیسو د وجې نه لکه پاتې دی او جی بالکل له پیسو وجې نه څه پاتې دی موږ د خپل پروګرام هم په دې ځای راټولو د دې ویډیو مقصد هم دا دی چې د دیو د اواز ټولو خلکو ته ورسي او هغوی څه امداد وکړي یا خدایا